السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمن په بونیره کې ډېره افسوسناکه واقعه مخې ته راغلې چې د یو د کور چت راپرېوتی دی. په دغه چت کې عزتمنو څلور بچي او یوه مور پکې وژلې شوې ده. راځئ مینوال ټول حقیقت ما سره تاسو په دې ویډیو کې کتلی شئ. د دې ویډیو نه مخکې راول زه تاسو ته د یادګي نه وکړم تاسو کو چارې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې سره د ټالۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو هر وخت دغه شانتې ناروا مړه کېږي چې نن څنګه عزتمنو په ثوابۍ کې په خپل مرګ باندې نهه کسان داسې طریقه باندې مړه شوي دي چې عزتمنو ټول کلی ورته ډېر سخت افسوس ورته ولاړ دی. ځکه عزتمنو چې سمدستي د یو کور چت راپرېوتلو دغه د چت لاندې عزتمنو د یو کور نهه کسان پکې مړه شول چې عزتمنو څلور زامن او څلور لورین او یوه ښځه پکې عزتمنو پکې وفات شوله. د ډېره د افسوس خبره ده په بنیر باندې ډېر غټ غم پیدا شوی دی. ځکه عزتمنو چې کوم ځای کې نږدې خلک نو هغوی هم ډېر سخت افسوس دی. په هغوی باندې هم غټ غم دی. ځکه عزتمنو چې د یو کور نهه کسان پکې بېدردۍ سره وژلي شوي دي. د یو دغه کور عزتمنو کچه او معمولي غوندې یا باران به شوی یا به سیلۍ راغلې وه نو دغه کور مکمل راپرېوتی دی او دغه چت لاندې عزتمنو نهه کسان پکې ګیر شوي دي چې په دغه کې څلور زامن څلور لورین او یوه ښځه چې عزتمنو په دې کې ورسره سړی هم شامل چې په دغه ټایم کې سړی تللی دی دوکان ته سې راوړل او چې د کور درز یې اورېدلی نه واپس راستون شوی چې کتلې چغې شروع کړي دي دې کې د کلو خلک راټول شوي دي او بیا دغه لاشونه یې ټول مړه راایستي دي. الله تعالی دې نو مسلمان د داسې حادثې نه وساتي. زموږ د څه عزتمند ته نن ورځ معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د ساره زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره د ټالۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي.